داسې یو وخت و چې د دې ضلعې نه د دې تحصیل نه اسلام آباد ته به خلک جاب ته تله، مشر خان په نوکرۍ کړي، پنجاب ته به تله. اوس موږ دا مومنټ ډېر موږ ګورو نو د پنجاب نه خلک راغلي دي او دلته نوکرۍ کوي. او که تاسو د هغوی کوالیفیکیشن وګورئ نو ټول ډیپلوما هولډر دي. زه په ایجپټ دوه دریو سره میلو شوم، ما د کوالیفیکیشن تپوس هم کړو. نو د پنجاب نه ډیپلوما هولډر راغلي دي. دا موږ دپاره زموږ د را روان نسل دپاره دا موږ ټولو دپاره ډېره د مایوسۍ خبره ده چې دا علاقه زموږ دا وطن زموږ دی او د بار نه خلک راځي او دلته پنجاب کېږي او زموږ دلته کې نوجوانانو ښه تعلیمونه کړي دي او هغوی ډیګرۍ په لاس کې ګرځي او هغوی ته نوکرۍ نه میلاویږي. ځوانانو له په دې باندې یو ژور سوچ پکار دی چې ولې موږ دونه وروسته لاړو، یا خو دا تحصیلي تنګي و چې هره محکمې کې به د دې ځای نه به خلک نه هغه خلک نن هم په روزګار دي، په اسلام آباد کې هم دي، زموږ په دې صوبه کې هم دي، په پنجاب کې هم دي. نن داسې څه چلو شو چې نن زموږ په دې علاقه باندې پوره بین لګېدلی. تاسو په خپله سوچ وکړئ دلته کې په دې 14 کاله کې ډېر نوجوانان ما سره په خپله رابطې کې ډېر نوجوانانو ورج شو، ډېر نوجوانانو تعلیم کړی دی او هغه قابلیت هم پکې شته، هغه شان کوالټي هم پکې شته، خو هغه ته موقع نه میلاویږي. نو ملګرو دې خبرو ته به سوچ کوو، د دې خپل علاقې دپاره د خپل را روان نسل دپاره به سوچ کوو او انشاءالله زموږ په قیادت کې په ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور صاحب کې او په جناب سکندر حیات خان شیرپور صاحب کې انشاءالله دا کوالټي شته. دا سیلابونه راغله، دا ټول صوبې موږ هغې باندې ډېر خفه مې وو، خو چونکې په د 2013 نه واله د 18 پورې خان ته لږ شان ټیم په اریګیشن کې میلاو شوي وو. هغه سیلابونه ټول زموږ په 400 راغله، خو الحمدلله 400 خدای پاک د هغه کار په وجه او د هغه محنت په وجه بچ کړه. نو زموږ لیډرشپ چې کوم سوچي نو هغه یو پایدار او مستقل سوچي. دغه شي ته به سوچ کوو، دا خبرې به نورو خلکو ته هم رسوو او په دې خپل علاقه او په دې خپلو ځانونو باقي رقم کول پکار دي. زه اوس